ته وګوره قرآن مجید د چې خوځول په یو لاس باندې هغه کتاب کم د وجه نه چې تمام کتابونه تمام صحیفې دا منسوخ شوي دي داسې یو عظیم کتاب چې هغه یو انقلابي کتاب دی هغه سړی داسې رالی په یو لاس باندې خوځوي او بیا وګوره څنګه را بندوي دي چې په جړق باندې دا د قرآن مجید بے حرمتی ده دا د قرآن مجید بے عزتی ده داسې خلک چې وی په قرآن مجید باندې دا خلک سیاست کوي قرآن راخستی ری په جماعتونو کې سیاست کوي نن زیات خلک تاسو وګورئ چې قسمونه خوري قرآنونه راخستی دا هغه خلک ته کم خلکو بچ علما ته کنځلي کولې او نن پسې په جماعت کې پاسي وي تاسو مذهب کارت استعمالوي په قرآن مجید باندې سیاست کوي او په خپل باندې په هر جلسه کې د پی ټی آی والو کم مشران دي کم چې ولاړ دي وټون د هغوی قرآن مجید راخستی او قرآنونه پې خوري او دې ته وګورئ تاسو دا د قرآن مجید چې سړی په ټول عمر کې راوانه اخلي او بیا یو پیرې راواخلي نو بیا دغه حالي دومره اهمیت هم څه د قرآن مجید نشته چې یو مشر سره میلاویږي نو په دواړو لاسونو باندې لاس میلاوي او ښکلی او په ادب باندې میلاویږي او دا د قرآن مجید حال دی دا خبره د سیاست نه هټ کر چې هرې پارټۍ والی خو کم کس چې د قرآن مجید عزت کوي کم کس چې د قرآن مجید تعلیم حاصلوي کم کس چې قرآن مجید له اهمیت ورکوي دا الله رب العزت ته محبوب ترین کس دی او کم کس چې قرآن مجید ته اهمیت نه ورکوي قرآن مجید ته کتاب نه ښکاري یو ته کتاب د الله رب العزت ښکاري خو داسې نیسي ته دې ته وګوره دا بے حرمتی را داسې کس د الله دشمنی دا هم په کلي کې وټونه غواړي چې تاسو مال وټ راکئ او د خواته تاسو وګوره دا نور مسلمانان دي دا الله قرآن چوت یو داسې خوځوي او دا نورو ته لاندې لاس ټپوي لاسونو ته تالی او تکوي دا انسانیت دی دا مسلمان توب دی اخر انسان زلی ودردیږي چې دا څنګه خلک دی د سیاست لپاره پیغمبر نه ښکاري الله رب العزت چې یو عظیم ذات دی خو هغه وخت راني په هغه پسې هم خبرې کوي او دغه رنګې قرآن مجید حال ته تاسو وګورئ دا د قرآن مجید حال دی